یو ثوابه یو لیوانی راغلی ما تبر ور سره او په صادر کې تاو کړی دا سراوی وست ویلا بجلیګر مولا ته مالا زېما ویلا ډیر شور دی چې جوړ کړی دا تبر ګوري کې مقوم دی زه یریدم چې رښتیا چرته سړی حالات ګډوډ غوندي دي او مې نه وای مال چل څه دی ویلې چغې وهي جنت ته جنت ته جنت جنت کم ځای دی په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړو ټوکړې ټوکړې مې کړه جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوم والی او په دوزخ کې مې خصي خواله دی او ګرم کړی مې دی خلق تیاروا او را لګای خو مزیدار مې ګرم کړی دی او را لګای او کدی بیا چغه ما واورې یا د جنت خبره په دې تبر بدی کې مکم مال جی ډیره خدا بچ په خیر خیریت لاړو مال خدای شکر دې دا څنګه رستو می چې سوچ کولو خبره ټیک کړي و جنت دی خو ګورئ اتیا کال دی یو سړی عمر دی اتیا کال اتیا کالونه شپاړس کاله پنځلس اوبا ساد ورکوټ والی 15 کالت پاتې شو په 15 کاله کې چې تا 15 وخته منځونه کړي لکه اوس مولانا صاحب دی چې تکبیر اولا او جبه تراتلل وغیرہ وغیرہ د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب لګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي زیات نه زیات یو غنټه به په لګي ٹھیک شو زیات لګي یو گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خلاص 65 کال کے اره ورځ یو نیمه گھنٹہ د دې حساب لګوا د دینه 2 میاشتې مزدوری نه جوړیږي 2 میاشتې نو تا په 65 کال کې 2 میاشتې مزدوری خدای لا کړې ده او قیمت یې څه غواړي د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي هغه جنت غواړي چې د چا یوه کوټه به د ملغلرې وي او د هغې یوې کوټې پلنوالی به 15 میله 15 میله او بیا د هغه کوټو اوسیدونکي ښځې یوه ښځه چې هغې ته حوره وی به دومره حسینه وي چې 80 جوړې به اغوستي او د هغې نه بعد به هم په دې پنډی کې مازغه ښکاري د هغې نوکران به څنګه نوکران به دومره ښایسته تاله چې کوم نوکران وړاندې رستو به کېږي به دومره ښایسته دے قرآن کی تاسو واورید اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا اللہ فرمائی چې تو ورته وګورې نو په دې الکانو به دا ګمان راشي چې دا خو الکان نه دي چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاویږي خادمان د جنت به داسې په کومو لاسونو چې تا ته اوبه او خوراک پیش کوي وحلوا اساور من فضه د زرو کنګړې به په هغه لاسونو کې اچولي وسقاهم ربهم شرابا طهورا تاسو خیال راغی جامې به څنګه اغوستي ستاسو نوکر خې جامې اغوستی شو د دې خانانو نوکران وګورئ که نه چې خې تم خان شوې سپیرې غوندې جامې اچي قرآن وی د جنت نوکرانو بستا څنګه جامې اچولي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق عالیهم ثياب سندس د شنو ریخمو لباس به چولی الله چې خستمی او بیا شین لباس ما چولی الله دې مونږ ته نصیب کړي
نوکران به داسې بیا بستا دا ایریا څومره په جنت کې باستا مقام څومره سل کاله چې په اس مزلو کې نو خپله رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره ده نو د 2 میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي دلته جماعت تم راغلی منځ دې م کړی بار چې تلې بیا دې په حکم تللم شروع کړي دي ٹھیک شو دفتر ته چې تلې بیا دې د خلکو سرمنې ویستلم شروع کړي دي او جماعت تم راغلی جماعت تم راغلی کور ته چې تلې ټوله شپه دې وی سی آر تم تیرا کړې ده جماعت ته چې راغلی بیا چې تلې په نشتر حال کې کومه شو چې کیږي نو لیډای دې ځان سره کړې ده او ته لیډا ور سره هغه شول هم تلې او جماعت تم راغلی نو ماما ته په ایمان ووایه چې دغه منځونه د 2 میاشتو بم په قیامت کې ستا په دې مخ درویشتی شي که نه ولی ما محنت کړی ځکه چې دا منځ نو قرآن وایي د منځ خاصیت دا دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ سړی د بدو کارونو نه منې کوي چې ته د جماعت نه بار د بدو نه منې نه شوې معلومیږي دا چې امون ستا پسې درویشتی شو منځونه دې هم داسې دي ماما اوس به کې څه بیا قرآن کریم دا قانون دی قرآن غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قرآن اوریدل سنت دي که چا وانه اوریدو نو کافر کیږي نه پې ٹھیک شو جی قرآن قانون دے قانون دا مانا چې تب ټول ژوند دې قانون ته وقف کای دې چې څنګه وای هغه سه به دکانداری کې دې چې څنګه وای هغه سه به پکور کې برتاو کې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى اے پیغمبر خزو ته وایا چې په کور کې کې نه خبردار چې دینه بعد د کوره بارو نه ځي ٹھیک اوس تا قرآن اوري او وای هم خزو لوري دې بے پردی ګرځي نواز شریف اعلانو کو په اسمبلی کې چې شریعت بل میں پاس بل میں پاس بیا درباری مليان ویل مبارک سچالو شل مونږ چې شریعت بل جوړ کړی پاس ایو ته مې په آرام کېنه خو اول د عبدالباقی مولا تعالی سټوي بیا د خان بادر خان تعالی سټوي د پیپل په حکومت کې اوس د حاجی جاوید خان تعالی سټي د اوقاف وزارت چې ده په پاکستان کې بل کار نه کوي سوا د مليانو پسې ګرځېدو نه او خسي کولو نه خیال دراغه په آرام کې نه شریعت بل کم زیاده شریعت بل کم زیاده تاسو صدر بوش نه تپوس کړی دی چې په ملک شری نظام راولې 200 کاله د پیرنګي حکومت په پاکستان او هندستان باندې تقسیم نه بعد ہندوستان آزاد شو خپل ہندو حکومت جوړ کو چین آزاد شو خپل چینی حکومت جوړ کو پاکستان تر اوسه غلام دی د امریکای چې تر سو پورې صدر بوش نه ویلې ترغه پورې پاکستان کې شری نظام نشي راتلی باران کې نه وي ابای مې لیوانې شو په ترجمه باټینګن غواړي اوس دا مونږه په ایمان درته هم تاسو ته پسترګو کې خاورې اچو چورونو شریعت بلم پیش کړی دی او دا دی په ورغو اوس دا مونږه په ایمان درته هم تاسو ته پسترګو کې خاورې اچو
چې ورونو شریعت بلم پیش کړی دی او دا دی په ورغو